هسې ستا څه خیال دی چې ستا د مرګ نه پس به ستا رشته دار تا پسې د قرآن عظیم الشان تلاوت وکړي او یا ستا بچي ستا رونه خویندې ستا ملګري دا به تا پسې دعا وکړي، تا پسې به یو ورځ یو سفاره تلاوت یا یو سورت تلاوت وکړي، تا ته به درو بخي. هسې ستا څه خیال دی چې ستا هغه بچي چې نن ستا په خوله باندې مسجد ته نه ځي، مونځ ته نه ځي، مونځ طرف ته نه ځي، مونځ نه کوي، دغه بچی به سبا تا پسې دعا وکړي او تا پسې به تلاوت وکړي، درو به بخي. او آیا ستا څه خیال دی چې کومو رشته دارو سره ستا په ژوند باندې لانجې کونجې دا نه ختمیږي، دغه رشته دار به تا پسې د مرګ نه پس دعا وکړي، تا ته به تلاوت درو بخي. او بیا ستا څه خیال دی د کومو ملګرو سره چې ته اختر په اختر ملاویږي، دغه ملګري به د مرګ نه پس تا پسې دعا وکړي، تا ته به څه تلاوت، نیک اعمال، صدقات درو بخي. هیڅ کله نه. دا زمونږ ستاسو ډېر یو نیګیټیو سوچ دی او یو ډېر غلط سوچ دی. ډېر خلک په دې ډاډ باندې ناست دي چې بس په دنیا کې څه کې کوه، بعد کې به زما بچي ما پسې تلاوت کوي، ما پسې به صدقات کوي، ما پسې به منځونه کوي، ما پسې به تلاوتونه را بخي. دا یو زمونږ ستاسو ډېر غلط سوچ دی. په دې سوچ باندې شپې ورځې سبا کول نه دي پکار. دا یاد ساته څه دي چې په خپله وکړل بس دغه دی. زندگی الله رب العزت درکړې ده، جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے. لہذا په دې خپله زندګۍ کې هغه اعمال وکړه چې هغه په هغې باندې سبا ستا خلاصۍ وشي، او د هغې اعمالو نه ځان وساته چې سبا ته په هغې باندې مجرم کېږي. نو لہذا دا زندگی زمونږ ستاسو دپاره موقع ده. په دې کې په دې باندې شپه ورځ نه دي سبا کول پکار چې زه سبا به ما پسې بچی تلاوت وکړي، بچی به ما پسې مونځ وکړي، بچی به ما ته صدقات خیرات وکړي، دغه رنګې زما ملګري، زما یاران، دوستان، هیڅ سم نشته. د مخامخ سترګو بازي ده، دا یاد ساته. دا سترګې پټېدل دي، هر څه ختمېدل دي. 3 ورځې به ورپسې څوک یو څو اوښکې تویي کړي په هغه ټایم موقع سره، 2-3 ورځې خفګان به دي، فیسبوک کې به ووړې راوړې، پلانې قاري صاحب، پلانې مولي صاحب، پلانې مفتي صاحب، پلانې خان، پلانې دا پلانې دا، لاړو د دنیا نه. دارفاني چې د رحلت یې وکړو، د دې دارفاني نه لاړو. لہذا دغه یو څو ورځې هغه نوم به وشي، باقي ګورئ مخامخ سترګو بازي ده، هیڅ سم نشته دی. ستا تلل دي او د خلکو هیرور دي، ستا تلل دي او د خلکو مکمل هیرول دي. دا یاد وساته. والله که دې څوک نوم هم بیا واخلي، د خلکو نه به دې نوم هیر شي، قسم په الله داسې وخت به راشي د خلکو د اولاد نه به دې قبر هیر شي.